د سورت قریش د وظیفې ته ATM کارت هم وایي چې کوم سړی د وظیفو کوي نو الله پاک به په یو څو ورځو کې مالداره کړي او دغه رنګ څومره حاجات دي دا به الله پاک پوره کړي او دغه رنګ څومره چې غربت دی غریبي ول الله پاک محترمه د دې وظیفې په برکت باندې دا ختم کړي څومره چې انسان قرضدار وي قرضونه محترم الله پاک به انسان لا ختم کړي دا غیر ادا کول توفیق به انسان لور کی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دربکم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات پوره کړي الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات دا ختم کړي الله پاک دې موږ تاسو باندې د رزق باران وکړي دغه رنګ الله پاک دې موږ تاسو له مال او دولت ډېر راکړي چې موږ چاته محتاج نه یو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه د سورۃ القریش ده او په دې وظیفه باندې خلکو په کلونو باندې دغه رنګ په قربونو کاله مخکې محترم خلکو په تجربه کړې دي او خلک په دې باندې رزق نه د الله پاک نه غواړي او دغه رنګ یو قسم دا سورۃ القریش دا ATM کارت دی لکه څنګه سړی ATM کارت راوالي که نه یا چک بک راوالي د بینک نه پیسې راوباسي دغه رنګې دا وظیفه ته وکړه دلته وظیفه وکړه دغلته به الله پاک تعالی دومره مال او دولت درکړي ته به ته حیرانه شي یاد ساتئ چې الله پاک انسان له مال او دولت ورکوي خو موږ اوسېږو په دنیا کې د دنیا کې محترم کار روزګار به هم کوو ورسره محترم وظیفه هم کوو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو حالات دا بهتر کی څنګه تاسو ته معلومه ده چې هر سړی د مشکلاتو سره مخ دی هر سړی د ګرانۍ نه د مهنګایۍ نه محترم اوس پرېږمو ته راغلی دی هر سړی پریشانه دی چې څه وکړو بعض وخت کې محترمو بعض هر که ډېر زیات تنګ شي کله د کور کرایه ورکړي کله د بجلۍ بل ورکړي کله د ګیس بل ورکړي کله د وړو پیسونه ورکړي دغه رنګې کله خوراک او کله کپړې که نه نو دا سیز په عقل باندې محترم ډېر زیات ګران شوی په داسې دور کې او داسې ټایم سره موږ تېرېږو که نه چې په دې کې وخت تېرول دا ډېر زیات ګران کار دی موږ کوشش کوو دعا به کوو چې الله پاک دې زموږ استادو حالات دا بهتر کړي د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک دومره مال او دولت موږ او تاسو له راکړي چې زموږ محترمو نسلونه به محترمو یاد ساتي یاد ساتئ چې په دې وظیفې باندې خلکو ډېرې زیاتې تجربې کړې دي او دا وظیفه مجربه ده نو موږ او تاسو چې کله دا وظیفه کوو مکمل یقین سره به کوو په دې به تجربه کوو نو ځکه مخکې نه په دې باندې تجربې شوي دي نو چې کله موږ تجربې دپاره دا وظیفه کوو نو بیا به کار نه کوي خو چې کله مکمل یقین سره موږ دا وظیفه شروع کړو او 100% یقین وي چې کار به هماهنګ کېږي انشاءالله العزیز ته به تماشه کوه چې څنګه الله پاک زمونږ او ستاسو رزق پوره کوي الله پاک څومره ما تعالی مال او دولت راکوي دغه رنګې که څوک داسې وي چې د هغوی څه حاجات وي نو الله پاک به دې وظیفې په برکت باندې ټول حاجتونه دا پوره کړي دغه رنګې په چا کو څه قرض وي نو الله پاک به له قرض د دې وظیفې په برکت باندې ختم کړي دومره پیسې به الله پاک ورکړي دا قرض محترم ختم شي د چا خپل کور په کار وي الله پاک به خپل کور ورکړي د چا کو ګاډی په کار وي الله پاک به ګاډی ورکړي او په شرط په دې باندې چې څومره انسان په اخلاص باندې وظیفه کوي نو دومره به د هغې مطابق الله پاک د انسان ته ورکړه کوي او که اخلاص پکې نه وي نو بیا محترمو اثر به ډغرې نه و نو کوشش به دا وکړو چې اخلاص پیدا کړو مکمل یقین پیدا کړو بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه کوو انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوشش دا وکړو چې دا وظیفه په خپله هم وکړو دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو چې موږ ته څومره ثواب میلاوېږي دومره تاسو ته میلاو شي او په دې کارهیر کې تاسو زموږ د ټیم حصه دا جوړه شي نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د سورۃ القریش ده چې کله موږ د ماښامې لمونځ وکړو د هغې نه بعد به 2 رکعته نفل صلات الحاجت وکړو نو چې کله موږ 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړل ښه په خشوع باندې ښه په اطمینان باندې ښه په سکون باندې چې کله زموږ 2 رکعته را برابر شو نو بیا به د هغې نه بعد 11 سپېرې درود شریف وایو 11 مرتبه درود شریف
بیا د هغې نه بعد به 100 پیرې یا سمیع یا سمیع یا سمیع او 100 پیرې وایو. نو بیا به 20 پیرې 27 پیرې دا سورت وایو، سورة القریش دا به 20 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې یا رزاق یا خبیر دا به وایو. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیم وایو. او بیا به د هغې نه بعد ښه مزیدار اوږده دعا به وکړو. چې کله موږ دعا کوو نو په دعا کې به ځان لپاره او دغه رنګې د ګاونډیانو دپاره د رشته دارانو دپاره یا الله پاک د ټولو خلکو له مال او دولت ورکړي چې پور سکون زندګي تېروي. دغه رنګې خپل حاجتونه د ګاونډیانو حاجتونه د رشته دارانو حاجتونه نو چې څومره موږ د بل چا لپاره دعا کوو نو دومره به زموږ حق کې دعاګانې محترمه دا قبلېږي. نو کوشش به دا کوو چې وظیفه له زړه نه وظیفه په اخلاص باندې او دغه رنګې نورو ملګرو سره شیر کړو. انشاءالله العزیز موږ او تاسو ته به ثواب دارین دا ملاویږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.